السلام علیکم. زمونږ نننی ټاپک چې کوم دی هغه لاجیکل اپریټرز اینڈ پروپوزیشنل لاجیک دی. په تیر شوي کلاس کې موږ پروپوزیشنل ویلیو چې څه ته وایي. پروپوزیشنل هغه ته وایي چې پروپوزیشنل هغه ته وایي چې یو لاجیکل اپریټر یا ټرو یا فالس وي. دواړه به نشي کېدی. پروپوزیشنل به دواړه نشي کېدی. نه به دواړه ټرو کېدی شي نه به دواړه فالس کېدی شي. او بیا موږ ویلو چې پروپوزیشنل کې لاجیکل بیا موږ کمپاوند پروپوزیشنل ویلی او کمپاوند پروپوزیشنل به هغه ته وایي چې دوه پروپوزیشنل کله د یو بل څه په لاجیکل اپریټر سره ولګي. اوس به موږ لاجیکل اپریټر وایو چې دا لاجیکل اپریټر وایي څه ته. انشاءالله که چا 50% توجه هم وکړه نو انشاءالله دا زه په 100% ګارنټۍ سره ویلی شم چې دا پوهېږي چې د لیکچر نه پس به دا ټوټل لیکچر باندې پوهېږي. شروع کوو. لیټس بیګن. نیګیشن څه ته وایي؟ د دې لفظ نه پته لګي چې نیګیټیو مطلب الټو. نیګیشن اصل کې دې ته وایي چې کله یو جمله یا یو څیز چې هغه الټه کوي. مثال په طور ما یو جمله وویله چې اټ از رینینګ نو دې نیګیشن به څه شي؟ It is not raining. نیګیشن علامت څه دی؟ نیګیشن علامت خواته اوس لیک دی خو زه به بیا هم ولیکم. نیګیشن څه به زه بیا هم علامت ولیکم. نیګیشن څه خواته ما علامت ولیکل. نیګیشن دا علامت دی. دغه شان دا د نیګیشن علامت دی. نیګیشن څه ته وایي؟ ناټ ته وایي. ناټ څه ته وایي؟ چې مثال په طور یو څیز ټرو وي دا به یې فالس کوي. چې یو څیز ټرو وي نو دا به یې څه کوي؟ دا به یې فالس کوي. ډیفینیشن څه دی؟ نیګیشن ریورسز د ټروت ویلیو اف پروپوزیشن. څنګه چې ما پهلا وویل چې نیګیشن به څه کوي؟ دا به ریورس کوي. لکه څنګه به ریورس کوي؟ زه اوس ګوره زه یو مثال در کوم. دې له ټروت ټیبل را کوم. دا ګوره ما ټروت ټیبل راکو. دا زه مثال په طور لیکم چې د پی ویلیو دا ده. دا مې پی واغستو. دا پی اخلم او اوس دا نیګیشن پی اخلم. نیګیشن پی دا علامت څه دی؟ دا نیګیشن دی. اوس اخلم دا نیګیشن پی اخلم. دا مې څه نیګیشن پی. نو د چې مثال په طور پی چې کله ټرو چې پی کله ټرو د دې نیګیشن واغستی شو. ما چې پیله څنګه وویل چې دا به الټه کوي. مثال په طور چې پلس و ماینس کوي به چې کم څیز و د هغه الټه به دغه کوي. چې ورځ و شپه به ترې جوړوي. چې باران و نو شین به ترې جوړوي. نو د دې دا اوس ټرو دی په دې ټایم کې پی. نو د پی نیګیشن به څه شي؟ فالس به شي. انتهایی اسان دي دا. اوس دلته فالس دی. چې فالس دی مثال په طور ورځ ده نو شپه یې جوړه کړه. چې شپه ده نو بیا به دې نه څه جوړ کړي؟ ورځ به ترې جوړه کړي. دا نیګیشن و. انتهایی اسان. د دې نه پس کنجنکشن دی. کنجنکشن څه ته وایي؟ اینډ ته وایي. اینډ څه مطلب؟ چې دوه څیزونه کله په یو ځل چې دوه څیزونه وو او دواړه راغله نو دا به هله ټرو راځي. او چې دواړه رانله نو دا به فالس راځي. لکه څنګه؟ اوس مثال په طور دوه ملګري دي او د دریم ملګري واده دی. دوه ملګري دي او د دریم ملګري واده دی. او هغه خپلو دوه ملګرو ته جواب ووایه چې یاره تاسو دواړه به لازم راشئ. نو هغه چا ته جواب ووایه؟ دواړو ته یې ووایه چې تاسو دواړه به راشئ. نو اوس که یو لاړ شي نو هغه مطلب هغه بل ملګری به یا خفه شي یا مطلب هغه ته خو منظور نشه که نه. نو دغه شانتې دواړه چې لکه ډبل به یو کار کېږي نو هله به دغه یا مثال په طور اوس یو کس وایي چې یاره زه به
سبا زما په چکر خو که زما د ګاډي ټیر پنچر نه او اسمان شینو نو څنګه دواړه کارونه ویل ولې چې د ګاډي ټیرونه کمزوري دي وایي چې که د ګاډي ټیر مې پنچر نه او اسمان شینو باران نه ورېده نو زه به ځم نو اوس که په دې کې یا باران ورېده که د ګاډي ټیر ښه ټیک و که باران ورېده نو دا کس نشي تللی یا که مثال په طور د باران نه ورېده شین خو د ګاډي ټیر پنچر دی نو دا کس بیا نشي تللی نو مثال په طور چې په دواړو کارونو کې یو کار هم د ده خراب راته نو د ده دا بل څیز به اوس اټومیټیکلي پالس کېږي او د ده دا څیز به خرابېږي نو اینډ باندې پوه شوې اینډ څه مطلب دی اینډ مطلب دوه اینډ څه کوي جمع کول کوي که نه چې په اینډ کې کم راله چې دواړه راله نو هله به اسیس ټروی که رانله نو پالس وی د اینډ تعریف څه دی true only when both propositional are true څنګه چې ما مخکې د دوو ملګرو اگزامپل ورکو یا مې بیا د نور ورکو چې دا به هله ټرو وي چې کله دواړه سینه ټرو راته که چېرته یو هم پکې غلط راته نو بیا به دا پال سي ګوره د دې زه ټروت ټیبل راکومه زه یو ټروت ټیبل راکومه د دې لپاره که نه دا زه اخلم پی مثال په طور دا مې واخیستو پی او دلته مې داسې واخیستو دا مې دلته واخیستو کیو پی چې کوم دی دا یو مثال په طور ما چې څنګه وویل چې یو وریږي یو به اسمان شین کېده په اسمان په ورېدو باندې یو ووی او بل د ګاډي په ټیرونو په پنچر او په نه پنچر کېدو یو پی شو یو کیاو شو اوس د دې موږ سالو اینډ یادو پی اینډ کیاو یادو پی د اینډ علامت څه دی دا علامت دی دا علامت دی پی اینڈ کیا الٹا وی علامت دی پی اینڈ کیا دوست علامت پی اینڈ کیا وسا راشی دو تا دا مالکر چینج کوم چی لگ پی اینڈ کیا وس مثال پتا اور اول دا علامت ٹرو علامت دا هم ټرو علامه دا پالس اخلم دا هم پالس اخلم دا دوه مې ټرو واخیسته دا مې نور مې پالس واخیسته نو اوس زه څه کوم دا ټرو اخلم دا پالس اخلم دا مې ټرو واخیستو دا مې څه واخیستو دا مې پالس واخیستو یو مې ټرو واخیستو یو مې پالس دا پالس دی دا دویم نمبر ښه اوس راشه دلته کې ما چې څنګه وویل چې مثال اوس دلته دا ټرو دی او پی دی او کیاو دی نو هغه مخکې چې کوم دوه اګزامپل مې درکړی وي تاسو له هغه به په ذهن کې اوس راوړو واپس چې دا هم ټرو دی او دا هم ټرو دی مثال په طور هم د ګاډي ټیرونه ټیک دي او هم اسمان شین دی نو اوس به دا کس څه کوي دته دواړه دغه وشو نو دا څه شو ټرو شو دا به چکر له ځي که نه مثال یو ملګری هم ځي دا پروګرام له بل ملګری هم ځي نو دا څه شو ټرو شو که نه نو بس دا څه شو ټرو شو اوس دا یو ملګری ځي خو دا بل نه ځي یا اسمان خو شین دی خو د ګاډي ټیرونه پنچر دي نو دا څه شو په دواړو کې چې یو هم دغه راغی کنډیشن هم پالس راغی دا څه شو پال شو اوس یعنې په دې کې بیا دغه شانتې ریورس کوي تاسو که نه چې یو څیز سټسپای کېږي خو بل نه کېږي نو دا بیا ونه شو دا مې پالس کو ښه دلته کې اوس دواړه پالس راغله چې دواړه پالس راغله بیا خو بیخي ونه شوه خبره نو دا بیا پالس شو
بیا فعال شو. دغه شانتي اوس موږ د دې علامت څه دی؟ علامت یې الټا وي دی، الټا وي دی، او کنجنکشن هم ورته وایو، اینډ ورته هم وایو. بیا د دې نه پس څه دی؟ ډسجنکشن دی. ډسجنکشن ته څه وایي؟ آر ورته هم وایي. ډسجنکشن کې اوس څنګه چل دی؟ په ډسجنکشن کې داسې حساب دی چې که په دواړو کنډیشنو کې یو کنډیشن هم سیټسفای کېده نو دا کار به ټرو وي، د دې ریزلټ به ټرو وي. لکه څنګه اوس مثال په طور دوه وروڼه دي، احمد نوم دی د یو محمد نوم دی، او هغوی ته رشته دارو جواب ووایه. په لیکلو کې اکثر اشارې کېږي چې څه کار یې د چا اشارې پې کوي خلک. په ټول کلیوال په شریکه راغونډېږي د یو کلیوال چې څه کار یې هغه کوي. نو یو کلیوال جواب ووایه چې یاره احمد او محمد دواړو وروڼو ته جواب ووایه چې تاسو به دواړه راشئ، او که دواړه نه راتلی یو خو به لازم ماله کار له راشئ. نو که چېرته دا یو کس هم د دې دواړو نه لاړ نو دا کار څه شو؟ ټرو شو. ولې چې هغه یو ویلی د دواړو نه. یا که داسې بل یو کار وي چې یاره په دواړو کې یو کار هم ټرو شي نو دا بل پسې به آلرډي ټرو کېږي. اوس مثال په طور د دې زه ټروت ټیبل راکوم. د دې تعارف څه دی؟ ټرو اف ایټ لیست ون پروپوزیشن از ټرو. څنګه چې ما مخکې وویل چې که مثال په دې دواړو وروڼو کې اوس یو هم لاړ شي نو بس د هغه کس رشته دار چې کوم کار دی هغه به وشي. دې زه ټروت ټیبل راکوم. دا یو پی اخلم، دا بل کیو اخلم، یا دا یو ای اخلم، دا یو ای اخلم. په دې ای کې به زه والم چې دا احمد رور دی، په دې بل کې به زه والم ام چې دا محمد رور دی. نو اوس مثال په طور اوس ګوره اوس زه ای او آر ام اخلم، ای آر ام اخلم، ای آر ام اخلم. اوس دا چې کوم چې دا کنډیشن په کم کم کې سیټسفای کېږي په کم ټیم کې نه سیټسفای کېږي. اوس زه دا دواړه پیلاني دواړه ټرو اخلم، دا مې ټرو اخیستو، دا مې ټرو اخیستو. دا لاندیني دواړه فالس اخلم، دا مې فالس واخیستو، دا مې فالس واخیستو. اوس دې کې دا یو ټرو اخلم یو فالس اخلم، یو ټرو اخلم بل فالس اخلم، بیا دا ټرو اخلم دا فالس اخلم. اوس دا احمد دی دا محمد دی، دا دواړه وروڼه چې کوم اشر لاړه دواړه لاړه چې دواړه لاړه خو بس رشته دار ډېر خوشحاله شو، کار وشو، بس دا خو آلرډي ټرو راغی، کنډیشن سیټسفای شو، هغوی خو دواړو ته جواب ویلی و، دا ټیک شو. اوس دا احمد لاړ او محمد لا نه راشرله، نو دا څه شو؟ دا هم سیټسفای شو، هغه خو ویلي چې یو تن پکې راشي دواړو کې، نو بس یو لاړ ټیک شو، په دې کې هم سیټسفای شو. په دې کې احمد لا نړ او محمد لاړ، نو دا هم سیټسفای شو، یو کنډیشن پکې ټرو دی، بس دا بل آلرډي ټرو دی. True if at least one proposition is true. نو اوس یو پوزیشن پکې ټرو دی، نو بس آلرډي جواب ټرو راغی. اوس دواړه لاړه، نه احمد لاړ او نه محمد لاړ، د رشته دارو کار لاړ، نو دا څه شو؟ دا فالس شو. دا ډسجنکشن و، کوم ته چې آر ویلی کېږي. د دې نه پس بل څه دی؟ ایکسکلوزیو دی. ایکسکلوزیو څه ته وایي؟ ایکسکلوزیو داسې څیز دی چې
دا به اله ټرو وي چې کله په دې کې یو پروپوزیشن ټرو چې دواړه کله ټرو نو دا به ټرو نه وي څنګه لکه داسې دا به اله ټرو وي چې کله په دې کې یو کنډیشن ټرو اوس په څه نه څه هغه آیډیا شوي نو دغه شوي ګورئ دا مې پی ولیکم دا مې کیو ولیکم د دې دا ساین داسې دی بس په سرکل کې یو پلس ساس کړی دی دا یې ساین دی ښه دا یې ساین دی نو پی ایکسکلوزیو آر پی ایکسکلوزیو کیو اوس دا څه دی مثال دا دواړه پیلاني بیا ټرو ټرو لیکم دا لاندیني بیا پالس پالس لیکم دا هم پالس لیکم او دا یو ټرو لیکم بل پالس لیکم یو ټرو لیکم بل پالس لیکم بل ټرو لیکم بل پالس لیکم اوس ګوره اوس دا په تعریف کې مونږ ته څه وویل چې کله په دې کې یو ټرو نو اله به ټرو وي که چېرته پکې دوه ټرو نو بیا به وایي ټرو نه وي په دې کې دوه ټرو دي نو دې جواب څه راغی فالس راغی په دې کې دوه ټرو دي هغه مونږ ته ویلي چې یو ټرو نو اله به فالس وي دې جواب څه راغی فالس راغی د دې جواب ولې ټرو راغی د دې جواب به ټرو ځکه راځي چې په دې کې یو ټرو دی ښه په دې کې بیا یو ټرو دی د دې جواب هم ټرو راشي په دې کې ټرو یو هم نشته د دې جواب الریډي فالس راغی پوه شوې دا ایکسکلوزیو چې کوم دی په دې کې چې کله یو ټرو راته نو اله به بل ټرو وي که چېرته پکې دوه ټرو راتله هم به غلطي که دوه پکې فالس راتله هم به غلطي بیا بل په دې پسې بل دی امپلیکیشن دی امپلیکیشن څه ته وایي امپلیکیشن به اله غلطي چې کله اولنی پوزیشن پکې څه پروپوزیشن پکې ټرو او دویم پکې فالس و لکه څنګه ګوره په دغه کې ایکسپلین کوم په د ټروت ټیبل په مدد سره ایکسپلین کوم په دې کې چې کله دوه ټرو وي نو دا فالس وي او چې دوه فالس وي نو هم فالس وي چې دوه فالس وي نو ټرو وي او چې دوه ټرو وي نو فالس وي د ټروت ټیبل په مدد سره ایکسپلین کوم داسې سړی لږ ګډوډی دا مې پی ولیکو دا کیاو شو بس پوهېږي دا پی شو امپلیکیشن نشان چې کوم دی ساین دا دغه شی دی ښه امپلیکیشن نشان دغه شی دی پی امپلیکیشن کیاو اوس وګوره اوس دلته بیا هغه شانتې زوړ ملا دی زړې ته راویلي دا زه اوس دغه کوم په دې کې بیا اوس ډبل ټي ډبل اف لیکم ډبل ټي ډبل اف لیکم چې څنګه هم تاسو لیکئ خپله مرضي ده لکه دا یو ښایسته سیکوینس دی نو د دې وجې نه دغه دي ایکول راځي بیا دلته اوس یو ټي لیکم
بیا اپ لیکم که باره څوک اپ لیکي بیا لاندې ټي لیکي هم څه پابندي پې نشته دلته اپ لیکم دلته ټي لیکم دلته بیا اپ لیکم په دې کې چې کله دوه ټرو راتله په امپلیکیشن کې نو دا به فالس شي او چې دوه فالس راتله نو دا به ټرو وي نو دوه ټرو راغی نو دا څه شو فالس شو د دې ځینې څیزونو کنسپټ نه دا به دغه شانتې یادی چې یاره کوم څنګه څیز بس هوبه هغه شان یادی دې کې زه اوس لکه مطلب د ځان نه څه فارموله نشم رایستی چې یاره دا اسان دغه دی او دا په دې طریقه یاده کړه دا دوه ټرو دي نو دا فالس شو اوس دلته یې څه ویل دي وایي false only if the first proposition is true and the second is false په دې حساب کتاب باندې زه په خپله ګډوډېږم نو د دې وجې نه زه څه کومه زه دې سایډ لیکم دا دې سایډ یو ټرو دی یو فالس دې سایډ یو فالس دی بل ټرو دی زه داسې کومه او دا طریقه لکه مطلب ټیک کېږي چې بس دې سایډ ته کم راته دې سایډ ته دا یو چې کم راته زه ترې ساین ته وکړم ریډ دا چې کم راته ده بس دا لیکئ دا اوس ما ولیکه فالس فالس مې ولیکه او اوس دا یې دې خوا فالس دی دې خوا ټرو دی بیا دلته دې خوا نه لیکئ دا لیکئ دا لیکئ نو دا څه شو ټرو شو او بیا دا دواړه فالس نو دواړه چې فالس په امپلیکیشن کې ټرو راځي او دا یو چې کم دی دا چې کم ټرو دی دا فالس دی دا فالس دی دا ټرو دی د امپلیکیشن دا هغه شی چې کم دی دا رلیک یو طرف ته دی نو بس ماته ځان له دغه کنسپټ راایستلی دی چې زه دا کم اپ چې کم دی نو دې سایډونو ته چې کم وي دا کم سایډ ته چې غشی مثال که اوس غشی د پي سایډ ته وی چې اوس داسې وی چې کیو امپلیکیشن پي وی چې اوس کیو امپلیکیشن پي وی چې کیو امپلیکیشن پی وی او دلته دغه وی دلته چې څنګه ټرو فالس دی نو دا فالس دی خوا وی چې اوس داسې وی چې اوس دغه فالس وی دا ټرو وی نو دا به ما اوس څه لیکلی دی دې به ما جواب څه لیکلی اوس خوا ما به اوس دا لیکلی ولې غش یې دې سایډ ته دی دا به بیا دې خوا وی ما به اوس دا لیکلی ټرو او دا چې کوم لاندې دلته ټرو وی مثال پته دا دلته ټرو وی او دا بل فالس وی دا فالس وی نو ما به دې خوا څه لیکلی فالس لیکلی د دې مین دغه کنسپټ بس یاد کړئ چې کله ډبل ټرو راتلو نو دا به فالس شي امپلیکیشن کې چې کله ډبل ټرو راته دا یو دا چې کله ډبل ټرو راته نو دا به صحیح فالس وی چې ډبل فالس راته دا به صحیح دا به ټرو او چې کله په دې منځ کې داسې راتله نو چې د کم امپلیکیشن غشی کم یو سایډ ته راغلی چې په حقه کې کم یو حقه لیکئ دا به ټیک راځي انشاءالله پر روان لیکچر کې بیا ملاقات کیږي والسلام